إياك نعبد وإياك نستعين. السلام علیکم ګرانو قدرمندو ملګرو، امید ده انشاءالله ټول ملګري به روغ جوړ اباد دي. قدرمندو ملګرو، زه یم لاجبر جواد د سوجاخیل ټي وي سره. قدرمندو نن چې کوم دا ویډیو زه جوړوم دا د سوشل میډیا پلیټفارم باندې چې کوم نن سبا ویډیوګانې روانې دي د یو بل خلاف او څوک وایي چې کوم دی. زما مقصد د جنا کنونشن سنټر اسلام آباد کې چې کوم پرچم کشایي شوې ده د هغې تقریب شوی دی. په هغې کې د مولانا فضل الرحمن صاحب چې کوم فرزند دی مولانا اسد محمود صاحب هغه هم پکې شرکت کړی دی. نو څوک وایي چې مولانا اسد محمود صاحب چې کوم دی هغه په تقریب کې چې کوم دی د تلاوت او د نعت نه پس چې کوم دی هغه تللی دی تقریب په نیم کې پرېښی دی، او بعضې ملګري وایي چې نه تقریب چې کوم دی مکمل تقریب کې ناست دی هغه په نیمه کې نه دی تللی. نو زه به تاسو ته په دې ویډیو کې د مکمل حقیقت ښیم چې مولانا اسد محمود صاحب چې کوم دی هغه په تقریب کې ناست دی او که نه په نیمه کې پاسېدلی دی او تللی دی. نو ملګرو موږ سره دا ویډیو مکمل وګورئ، خو د ویډیو د کتو نه مخکې کم یو ملګري زموږ په دې چینل کې نه وي او موږ د چینل نه سبسکرایب کړی نو موږ چینل سبسکرایب کړئ. بل دویمه خبره دا چې علما چې کوم دي هغه زموږ د سرونو تاجونه دي، زموږ د سترګو تور دي. نو مهرباني وکړئ داسې یو کمنټ یا داسې یو خبره مه کوئ چې په هغې باندې د علماو توهین راځي یا د علماو بېعزتي پې کېږي. او بل دا خبره چې زما د جمعیت چې کوم ملګري دي نو هغې ته زما دا خواست ده چې مهرباني وکړئ داسې یو خبره د یو ذات خلاف مه کوئ چې هغې کې د بل ملګري دل ازاري کېږي. خصوصا دا ویډیو چې کوم دا زما د یو ملګری دی د جمعیت چې کوم ادنا کارکون دی بلال ملګری زمونږ هغه په ویډیو چې کله ما وکته نو د هغه ویډیو نه پس ما زه دا ویډیو جوړوم. زمونږ مقصد د چا دل ازاري کول نه دي، بس صرف او صرف حقیقت تاسو ته ښودل دي. نو راځئ موږ سره چې دا ویډیو مکمل وګورو. ملګرو زه دا چې کوم تقریب دی دا زه د پی ټي وي نیوز نه راخلم، تاسو هم د دې ځای نه دا ویډیو راخیستی شئ. په دې ځای کې چې کوم دی دا پی ټي وي نیوز ما ورکړو، په دې کې چې کوم دی پی ټي وي نیوز سرچ شو نو دلته چې کوم دی دا ویډیو د 14 اګست په تاریخ باندې پرته ده. دا ویډیو دا تاسو دې دلته کتی شئ. صحیح شوه. نو دا ویډیو ما مکمل ډاونلوډ کړې ده. نو راځئ چې مکمل ویډیو سټیپ بای سټیپ ته وښیم. په هغې کې چې کوم ما نقطې لګولي دي نن نقطې راته ښیم. راځئ مثلا دا مکمل ویډیو د یو غنټې 16 منټو یا 1 غنټې 12 منټو دا ویډیو ده. نو دا ویډیو چې کوم دی دې نه سټارټ شوې ده. دلته چې کوم دی د خبرونو نه پس چې کوم دی دلته تقریب باقاعده آغاز کیږي. تاسو دا کتی شئ. साथ ही कौमी तराने की पुरवकार आवाज गूंजेगी। हाज़रीन खड़े होकर कौमी तराना समात करेंगे और आवाज के साथ आवाज मिलाकर पढ़ेंगे। तकरीब का बाकायदा आगाज तलावत कलाम पाक से किया जाएगा और उसके बाद नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश की जाएगी. دلته چې کوم دی تقریب آغاز وشو نو موږ چې کوم دی دا ویډیو چې کوم دی مخکې کوو په دې وجه باندې چې کوم ویډیو مکمل ده چې هغه مانه زیاته نه شي، بس صرف او صرف زما چې کومې نقطې دي هغه نقطې تاسو ته ښودلي. دلته تاسو دا کتی شئ دا 1 منټ او 2 سیکنډو ویډیو وشو نو دا ویډیو زه مخکې کوم. تاسو دا سیکنډونه هم کتی شئ. په دې کې چې کوم دی د 1 سیکنډ به انشاءالله دغه نه وي چې کوم خیانت دی انشاءالله به پکې نه وي. دلته قومي ترانه شروع شوله. صحیح ده. مولانا اسد محمود صاحب چې کوم دی هغه ولاړ دی. تاسو ته دا کتی شئ. دلته چې کوم تاسو ته دا ښکاري دا مولانا اسد محمود صاحب چې کوم دی ولاړ دی. دا نشان هم پکې کوم دی راغلو دا وګورئ. نو دې نه پس چې کوم دی راځئ موږ سره تاسو زه نوره ویډیو وښیم مکمل ده. دا وګورئ دلته چې کوم دی مولانا اسد محمود صاحب ناست دی. इस कौमी तराने को रिकॉर्ड किया गया है। इसके लिए बाकायदा एक खुसूसी स्टीयरिंग कमेटी बनाई गई और इसके बाद मुल्क भर से 105 ویډیو چې کوم ابتدایي حالات دي کنه دي کې خو چې کوم د جمعیت زمون کوم ملګري دي هغې هم دا مانی چې په دې وخت کې مولانا اسد محمود صاحب چې کوم دی هغه په تقریب کې ناست و. صحیح ده. نو د دې نه پس چې کوم دی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دا تلاوت شو. تلاوت کې چې کوم دی مولانا اسد محمود صاحب چې کوم دی ناست و. به چې کوم دی نه پس نعت رسول مقبول صلی الله علیه وسلم هم وشو. نو هغې کې مولانا اسد محمود صاحب چې کوم دی دا د مگر جہاں بھی رہے دې نه پس چې کوم دی موږ به لاړ شو مخکې دلته د وزیر اعظم چې کوم زموږ دی شهباز شریف صاحب د هغه خطاب وشو.
نو د هغه خطاب ډېر زیات دی. د ویډیو محکومه 34 منټ تقریبا دا ویډیو وشوله. نو که د 34 منټ نه مخکې تاسو لاړ شئ کنه دلته وګورئ دلته چې کوم دی د تقریب چې کوم गानी दिनों अगस्त स्टार्ट किया उनका मुजाहिरा करेंगे. नवाजिश नासरी रबाब पर और अली रजा संतूर पर अपना जादू जगाएंगे, जबकि हाँ दलते چې کوم دی गानी शुरू کیږي لیا دي. صحیح ده. د دینه پس تاسو دا ګوري چې مولانا اسد محمود صاحب ناس دی او کتلې ده हैदर ने درګانو ابتدا وشوه. دا تاسو کته شي دلته غاني سٹارټ دی. اول ته مولانا اسد محمود صاحب چې کوم د چا سره خبرې کوي لګیا دي ناس دی. صحیح ده. تاسو به داغه دا پټکی ښکاری. ٹھیک شو. دا ویډیو د 36 منټ او د 44 سکندو. که تاسو زما په خبره باندې یقین نه راځي تاسو خپل هم دا ویډیو چې کوم دی د پی ټی وی نیوز نه ډاونلوډ کولای شئ. پاکه دا کته شي. خدینه پس چې کوم دی راځي مخکې موږ سره چې مخکې څه شوي دي دا یو څو نقطې تاسو ته دا ګوري غني روانې دي. هغه مولانا مفتی اسد محمود صاحب چې کوم دی ناست دی. صحیح ده. بل مخکې موږ دا ویډیو مخکې کوو چې موږ نه دا ویډیو زه ټیم وانخلي. دې چې کوم دی مولانا اسد محمود صاحب پاسېدلې دی تقریبي پریخې دی. اوس والله عالم چې دا ابوله پاسېدلې دی یا نور څه حاجت لپاره پاسېدلې دی. خو په دې کې چې کوم دی تقریبا 40 منټ او 1 سکند ویډیو دا په دې کې مولانا اسد محمود صاحب چې کوم دی نشته دی. دا ویډیو موږ سره مخکې موږ بوزو. تر دې پورې مولانا اسد محمود صاحب چې کوم دی تقریب کې نو اوسه پورې مولانا اسد محمود صاحب چې کوم دی خپل نشست ته نه دی راغلی. دا که تاسو کدی شي دلته پورې تقریبا 44 منټ او 27 سکند ویډیو وشوله. تر اوسه پورې مولانا اسد محمود صاحب چې کوم دی خپل نشست ته نه دی راغلی. تقریبا 4-5 منټه د مولانا اسد محمود صاحب موږ دا ویډیو لګا نور مخکې کوو. دیږي که تاسو کته شي اوس ګورئ. दिया था एक किरण थी, उम्मीद थी, बड़े सगीर के मुसलमानों की खाली आंखों को ख्वाब देने वाले, जुस्तजू जगाने वाले मुफक्किरे पाकिस्तान शायर मशरिक अलामा मोहम्मद इकबाल थे. دیږي که تاسو ګورئ دلته مولانا اسد محمود صاحب دوباره رالو 45 منټ او 20 سکند باندې. تاسو که دا ویډیو مکمل وګورئ ګورئ تاسو دا ویډیو چې کله دوباره کوم او स्लो मोशन की नतखेमा अलामा मोहम्मद इकबाल थे, मोहम्मद इकबाल थे, मोहम्मद इकबाल थे. इकबाल की विजन दलता मौलाना असद महमूद से दोबारा बया रड़ो 15 मिनटा मौलाना असद महमूद से چې کوم دی په خپل نشست باندې نو 15 منټه پس چې کوم دی څه د پاسه مولانا اسد محمود صاحب دوباره خپل نشست ته رالو. د دې نه پس ګوري چې څه کېږي. دغه د مولانا اسد محمود صاحب چې کوم دی په خپل نشست دوباره بیا ناسته 46 منټ او 15 سکند باندې خپل نشست باندې هغه د اکرم خان درانی صاحب سره ناسته. مخکې راځي موږ سره دا ګورئ تاسو. उस रोशनी में एक यकीन था कि अब हम आजाद फजाओं के बासी हैं. आजादी की इस रोशनी में مخکې راځي موږ سره د دې نه پس چې کوم دی د 54 منټ او 55 منټ او 36 سکند وشو د ویډیو. دلته ګورئ تاسو.
دغه ختم شو او د مولانا اسد محمود صاحب په خپل نشست باندې ناست دی. کم ملګري چې وایي چې مولانا اسد محمود صاحب چې کوم د خپل نشست په نیمه کې پریښی دی هغه تللی دی، نو دا خبره بالکل غلطه ده. او دلته دا ګوري 55 منټ 46 سکند باندې مولانا اسد محمود صاحب چې کوم دی په خپل نشست باندې ناست دی. خو واحد یو خبره پکې دا ده چې مولانا اسد محمود صاحب چې کوم دی هیڅ چا دپاره تالیانې نه دي والي، که هغه چا چې کوم دی هر څه کړي، ګانې ویلي ده، کډلي دي، که هر څه کړي دي، مولانا اسد محمود صاحب پکې تالیانې نه دي والي. دا تاسو کتی شئ. ये है पाकिस्तान का मुस्तकबिल. 55 منټ او 54 سکند تاسو کتی شئ. 55 منټ یا 51 سکند تاسو دا کتی شئ. مکمل دلته اسد محمود صاحب چې کوم دی ناست دی. د دې نه پس چې کوم دی هم تر اخره پورې مولانا اسد محمود صاحب چې کوم دی په خپل نشست باندې ناست دی. دا تاسو ګورئ. जी हाँ बिल्कुल, इसी उम्मीद के साथ हम इस पुरवकार तकरीब के इख्तिताम पर दावत देना चाहें. دلته اختتام وشو، مطلب چې کوم تقریب دی د هغې اختتام دی، د هغې نه پس هم چې کوم دی اختتامه پورې مطلب زما دا دی تر اوسه پورې چې کوم دی مولانا اسد محمود صاحب ناست دی. चाहेंगे कराची से आए हुए इन नौजवानों को जिन्होंने कौमी तराने की री रिकॉर्डिंग में भी हिस्सा लिया, और इस वक्त आप सबके सामने हमारा पाक देश का पाकिस्तान. دا ګورئ اختتام دی او د ویډیو چې کوم دی 1 घंटा او 10 منټ او 17 سکند شوي دي چې مولانا اسد محمود صاحب چې کوم دی په خپل نشست باندې ناست دی. کم ملګري چې وایي چې دا تقریب نه په نیمه کې تللی دی نو هغه ویډیو مکمل نه ده کتلې. مهرباني وکړئ دغه ویډیو مې ورته وښودله، مکمل ویډیو دې وګوري نو انشاءالله مکمل حقیقت نه به خبر شي. باقي ملګرو زه د خپلې ویډیو مکمل ذمہواري اخلم که چا په دې کې معمولي غونې غلطي یا غلط بیاني پیدا کړه نو زه به ولات 1,00,000 روپۍ د خپل جیب نه جرمانه ورکړم. خو برای مهرباني غلط کمنټ او د دروغو نه ځان وساتئ. چې یو کار یو سړي غلط وکړي نو پکار دا ده چې همهغه کس د هغې غلطۍ جواب وکړي یا عذر وکړي. ما او تا هسې یو بل سره نخلو، زه تا ته بد ویم او ته ما ته بد وې، دې نه د انتشار نه سوا هېڅ نه جوړېږي. راځئ چې رولي وکړو ملګرو، سیاست په خپل ځای کوو او رولي په خپل ځای کوو. د الله په امان.